سورة حجر. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله تعالی علم دې په مراد خپل سره په معنا د حروف باندې. تلک آیات الكتاب، د آیاتونه د قران دي، د آیاتونه د کتاب دي، او قران مبین، او قران ښکار دي، د قران ښکار دي. دا سورت چې آیاتونه د کتاب دی او د قران ښکار دی. ربما ډیر کرتا، ربما کی دی شي، ربما یقیني خبره ده، ربما د شک د پاره راځي، خودل تکي د یقین په معنا ده. ربما یقیني خبره ده. یود الذین، غواړي باغ کسان کفرو چې کافران دي، لو کانوا مسلمین، کاش چې دوی مسلمانان وي. ذرهم پریک د دوی یاکلو چې خوراک کوي، ویتمتعوا فیده واخلي، ویلهیهم الامل، او غافل کړي دي دی لرا امیدونو، فسوف یعلمون، فزرد چې دی به پوهیږي. وما هلکنا، موږ نه دي هلاک کړي من قرية هیڅ یو کلي والا، الا ولها کتاب معلوم، مگر د هغې دپاره وخت مقرر دی. ما تسبق من امت اجلها، نمخ کی کیږي یو امت د خپل نیټې نه، وما یستاخرون، او نه رسته کیږي. وقالو دوی وایي یا ایها الذی، هغه سړی نزل علیه الذکر چې نازل کړی شوی دی په ده باندې قرآن، انک لمجنون، یقینا ته خو لیونی. الیاذ بالله. ذکر خو دوی نه مانه قرآن نه زیات، دا ذکر دوی استهزاء وي، ټوکو د پاره وي. لو ما تاتینا بالملائکه، تول نراول مونږ ته فرشته، ان كنت من الصادقین، کجرته د رښتونو نه. ما ننزل الملائکه الا بالحق، ننازل مونږ فرشته مگر الله پاک خود چا د ایمان دونه محتاج نه دي چې هغه وایي چې نه راوړم، او بیا به الله پاک هغه تر اسمان نه خط را لېږي چې یره جی دا ومنه، بیا به دی وایي چې زه نه منم، بیا به الله پاک فرشتې راولېږي چې یره جی ګوره دا ومنه، مې منه کنه. زور خوستا خپل ځان ناراضي، دایمي عذاب مستحق جوړيږي، تباکیږي، بربادیږي. ممنه الله پاک خوستا دي ته مو الله خو غني دي، الغني ذو الرحمه، اخو به حاجت دي، هغه چاته ضرورت نه لري. لو ما تاتینا ولن راضی مونږ بالملائکه دی، ولن لو ما تاتینا ولتنرا ولی مونږ بالملائکه فرشته، ان كنت من الصادقین، کچریته دي رښتونه. الله پاک فرمای فرشتي خو په دوه دریو موقو نازلوم، یا په عذاب کې نازلوم، یا د روح قبض کولو د بار را لګم، نبي او د فرشتو لیدو ته تاسو ټینګ نشئ. ما ننزل الملائکه، موږ نه نازلو فرشتي الا بالحق، مگر په عذاب سره، یا په وحی سره، یا په عذاب سره. وما كانوا نبوي دوی اذن په دغه وخت کې منظرین، مهلت کړی شوی، مؤخرین. ان یقینا مونږه، نحنو مونږه، نزلنا الذکر، مونږ نازل کړی دی قرآن، و ان یقینا مونږ له لپاره د قرآن لحافظون، خامخا حفاظت کوونکي، او د تبدیل او تحریف نه، د زیادت او نقصان نه. ولقد ارسلنا من قبلک، او یقینا مونږ لګلی دی، ارسلنا رسلا، مونږ لګلی دی ډېر رسولان، من قبلک استانه مخکې، فی شیع الاولین، په فرقو مخکې نوږي. وهي جمع شيعة، شيعة ده شيعة جمع ده. وما يأتيهم، ونبرات دا تسلی ده نبی علیہ السلام تا، نبرات لو دوی تا من رسول نیسی، و رسول اللہ کانو مگر دوی و بھی پاغی پوری، پاغا پیغمبر پوری، استازیون ٹوکی کون کی، مزاق کون کی، مسخری کون کی. کذالک دارنگی نسلکوہو، مونږه داخل او تکذیب فی قلوب المجرمین، پزلونو د مجرمانو کې. سلک ویل کېږي دخول ته، نسلکه ندخل التکذیب، نظمته فی سلک التقریر و سبت التحریر. علم کوي، علم نه کوي، خانجي دویمې درجې ته ورسېدی. ښه ماشاءالله. ښه کذالک دارنګ نسلکه، مونږه داخلو تکذیب فی قلوب المجرمین، پزلونو د مجرمانو کې. لا یؤمنون به، دوی ایمان نه راوړي په دې نبی علیہ السلام. وقد خلت سنت الاولین، او یقینا تیر شوي دي طریقې د مخکینو خلقو.
ولو فتحنا او کچری مونږ کولو کو علیهم په دوی باندې بابن دروازه من السماء د اسمان فظلون دوی شروع شي فی پای کی یارجون خاتون کی نبیا بچوي بیا بوې دا خو به مونږ نظر بندي شوی و لقالون دوی بوای انما خبرنه ده بلکې دا سکرت ابصارنا سدت ابصارنا بند کړل شوی زمونږ سترګې بل نحنو قوم مسحورون بلکې مونږ قوم یو جادو کړی شوی دا خو صرف خیالو تخیلو ولقد جعلنا في السماء او خامخا یقینا مونږ ګرځولې دي په اسمان کې بروجن غټ ستوري بروجن غټ ستوري وزیناها للناظرین ومن خسته کړه د اسمان لپاره د کتونکو وحفظناها من كل شیطان الرجیم او مونږه حفاظت کړه د دې اسمان د شیطان رټل شوی نه الا من مگر هغه څوک استرق السما چې وتختی خبره فاتبعه فسور پسې شي پد پسې شهاب مبین لم بخکارا والارض وزمکا مددنا منگ غوڑولی دا والقینا منگ خود دی فیها پدی کی رواسی دران بوجونا یعنی غرونا وانبتنا فیها منگ را زرغن کردی دی پدی کی من کل شئی موزون دار یوشینا موزون پاندازا موزون مناسب وجعلنا منگ رزولی دی لکم لپارستا سفیها پدی کی معایشا سامان د جون من النبات والثمار وما تاكلون وتشربون وتلبسون چې خریس کې اغوند د هر څه رزمکه نه پیدا کیږي ومن او هغه چاته ورکو لستم له برازقین چې تاسو ګورغی ته نشه ورکوله الطير والوحش یا د مور په خېټه کې د نن باشوم بچي چې هغه ته څوک رزق نشي ورکوله الله پاک وته په خپل اراده ورکوي وَإِن مِّن شَيْءٍ أَوْ نِشْتَرَهِ يَوْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا مَگَر زمون سرا خزائنه خزانه د دې دی و ما ننزله الا بقدر معلوم او موږ نازلو دې لرا مگر په اندازه معلومه باندې الله پاک فرمایي چې زه په یو ځای چاله نو ورکوما زه ورکوم په طریقه په اندازه الله پاک فرمایي چې زه د رزق در خپل بندګانو د لپاره فراخه کما نو دوی بیا فساد کوي بغاوت کی پزمکه کی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض د موسی علی السلام په دور کې یو ماشوم دی ماشومان لوبي کوي موسی علی السلام د الله پاک نه سوالو کوي دا ماشوم دی په خپل ګډ دی او د نصيحت ورکا الله پاک وته فرمایل موسی زه پیژنم چې څوک څنګه پیدا کوم وی کړه د خپل ما ټیک ټاک کړو دا ډېر فسادي دی دا ډېر ورانکار دی وی الله پاک ته ول رخصت ورکا جو موسی علی السلام په دعا باندې الله پاک هغه ماشوم خپل ټیک کړل نو بس چې ورمنډ کړو یو ماشوم زما کې در اخلاص کړو چې ورمنډ کړو بل را اخلاص کړو موسی علی السلام لاس پورته کوي یا الله واپس هغه څه ګټ کا ویل دا خپل ټیک نه ده ګوره جی الله پاک فرمایي زما سره خزاني دي د پیسو خزاني دي د رزق خزاني دي د باران خزانه ده د هر شي خو زه ورکوم چاله په یو ځای نه دی به بغاوت کوي وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا مغرا لګلی دی الرياح هوا غاني لواقع ډکه دو بونا فانزل فس مغ نازلو من السماء د اسمان نامانو بفاستناکم اس کو دا تاسو ته وما انتم نه تاسو له بخازرین دا جمع کون کی دا تاسو جمع کول نه شي دا تاسو له وقتن فوقتن در کوم وإنا ويقينا منقال نحن خامخا منقا نحيي جون وركون وميتو مرق وركو ونحن الوارثون ومنقا يو وارثان يو المالكون على ما في السماوات والأرض د زمکه او د اسمان د سب کچھ وارثان الله پاک فرمایي زم ولقد علمنا المستقدمين او خامخا يقينا منقا عالمان يو منقا خبري والمستقدمين په مخ کې کېدونکو باندې مخکې زوکتلی دی وفات شوی منکم استاسنا ولقد علمنا المستاخرین او خامخا یقینا مونږ عالمان یو خبر یو پرستانو باندې چې کوم را روان دي د قیامت د ورځې پورې
وان ربك ويقينا استعرب هو يحشرهم غبر جمع كدو انه بشك الله تعالى حكيم حكمت ولا دي عليم علم ولا دي ولقد خلقنا الانسان او خامخا یقینا من پیدا کړی دی آدم علی السلام من صلصال د وچی کړنګیدون کې خټینا من حماین د توري خټینا مسنون چې ښا شوی وا بدبو دار وا کله چې دا خټه خلق واغیږي او بیا ردی وخوشی دا پرتی چې دا خمبيره شي باقاعده والجان نو پیدا کړی دی موږ پلار د پیریانو والجان نو جان خلقنا من پیدا کړی دی من قبل مخکې د آدم علی السلام نام نار السموم د اور د لمبینا یا د ګرم ورنا وَإِذَا ورایت کاغه وخت قال ربک چې وسترب للملائکه فرشتو ته ان یقینا ز خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون یقینا ز پیدا کون کې ما انسان لرا د وچی کلنګیدون کې خټنا د تور خټنا د بدبودار خټنا فیدا سویتو فسر کله چې برابر کم دی ونفخت فيه من روح د کې پوکې وکم د خپل روحنا فقعوا پر وزله دتا ساجدين سجده کوونکی فسجد الملائکه فسجده وکړه فرشتو كلهم ټولو اجمعون پجما الا ابلیس مگر ابلیس نکړه با انکار کو یکون ما ساجدين چې د شید سجده کوونکو نه قال الله تعالی فرمایل یا ابلیس او ابلیس مالک سشوی دی پتا الله تکون ما ساجدين چې تا سجده نکړه قال او لما كن زن يملي اسجد لبشر چې سجده وکم انسان ته خلق دو تا پیدا کړی دی من صلصال من حماء مسنون د تور خټنا د وچ کلنګیدون کې خټنا د تور خټنا د بدبودار خټنا قال الله تعالی ورته فرمل فخرج منها وزد دینا فإنك رجيم فسيقنا ترټل شوی شړل شوی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَيَقِينًا پتا باندې بلعنت وی تر د ورځ د قیامت پورې قال رب فانظرني اغوي زما رب ما ته مهلت راکا الى يوم يبعثون تر دا ورځ پورې چې پاتولې کیږي خلق د قبرونو نه دیږي کې الله پاک له دوه کور کوله چې لکه فما به مرګ را نشي دا دوه مش پهلې پورې مهلت راکا الله پاک ورته استا مهلت ولنه شپېلې پورې د امرې خو بمرې قال الله تعالی ورته فرمایل فإنك فسيقين انت من المنظرين د مهلت کړل شوونه الى يوم الوقت المعلوم تر دوره د وخت معلوم پوری قال غو ربي زما رب او الله پاک ته چیلنج ورک بما غويتني په سبب د بلار کول استاد سره مال را لو زينن لهم خامخذب خستکلم دوی تا گناهونه فل ارض پزمکه کې ولا اغوینهم اجمعين زبدوی ټول گمراه کم الا عبادك مگر ستا بندگان منهم د دنیا المخلصین خالص کړي شوی قال الله تعالی ورته فرمایل وی کو هر څه کې خوا لار دی بماده راضی بماله قال الله تعالی ورته فرمایل هذا دا صراط اللار د علیا ما پوری مستقیم سیده ان عبادی یقینا زما بندگان مومنان لیس لک علیهم سلطان نشترستا پاغی باندې زور او غلبہ تسلط او قوت الا من اتبعك من الغاوین مگر غڅوک جستا تابعداری کی د گمراهانو نه وان جهنم یقینا دوزخ لموعدهم خامخ زید وعده د دوی د اجمعین د ټول لا سبعه ابواب د دوزخ و دروازې دی لكل باب دهر دروازې د پارا منهم د دوینا جزء حصہ دا مقسوم تقسیم کړل شوی دا ان المتقین یقینا متقین فی جنات پباغونو کی بوی و عیون او بچینو کی بوی ودخلوها داخل شه دیتا بسلام په سلامتی سره امینین پامن باندې ونزانم بلری کو ماغه فی صدورهم جردی پسلو کی دا من غلن کینا حسد بغض اخوانا رونا بوی علی سرورن په تختونو باندې متقابرن مخامخ بوی یو بل تعالی لا یمسهم نبرسیږي دوی تفیا په جنت کې نصبن استومانی وما هم نبوی دوی من عادتنا بمخرجین وستل شوی نبع عباد خبر کزما بندگان انی انا الغفور الرحیم یقینا ز خامخا بخون کې مهربان یم
وان عذابی هو العذاب العلیم، یقینا زما عذاب غدردناک عذاب ده. ونبئهم عن ضيف ابراهيم، او دوی خبر کده ملمنو د ابراهيم عليه السلام نه دخلوا عليه کله چې دوی ورننه وتل ابراهيم عليه السلام ته فقالوا سلاما، دوی وی سلام دوی پتا. قال ابراهيم عليه السلام ورته وی ان منکم مجرم، یقینا تاسو نو یریدم. قالوا دوی ویلا توجل ما یریګه ان نبشرک بغلام علیم، یقینا موږ زیره درکو تا ته پالک سره چې عالم بوي پیغمبر بوي اسحاق علیہ السلام. قال هغه ورته وی ابشرتمونی، تاسو ما ته زیره را کوي علان باوجود ده علان باوجود ده مسریل کبرو چرار رسیدلې ده ماته بډاواله فبما تبشرون، فاستاسو ما ته څه خبره زیره را کوي فبأي شيء تبشرونی، ته تعجب استفهام دی. قالو دوی بشرنا کا مونږ زیره درکو تا ته بالحق پر اختیار فلا تکم من القانتين، تم جوړېګه د نه امیدونه. قال غوي ومن يقنط ون امید کیږي من رحمت ربه، د رحمت در رب خپلنا الا الضالون، مگر گمراهان. قال غوي فما خطبكم بزيره خوراکوي خوراغلی خودی لنه، فما خطبكم فسد اصل مقصد تاسو ایها المرسلون الی گلشو. قالوا دوی ان یقینا من ګورسلنا علی گلشو ویلا قوم مجرمین، قوم مجرمانو ته الا آل لوط، مگر آل د لوط علیہ السلام چې کوم مسلمانان دی هغه ته آل لوط وای. ان لمنجوهم، یقینا من نجات ورکون کیو دوی ته اجمعین ټول ته الا امراته، مگر بیبی ده. قدرنا مونږه اندازه کړی دا مونږه لیکلې دا پاساب کې ان یقینا ظالمین الغابرین، خامخا د پاتې کېدونکو نه به پاساب کې. فلما فزر کلا جاء چراغ آل لوط، نال د لوط علیہ السلام تعال مرسلون په لګلې شوی المرسلون فرشته. قال او لوط علیہ السلام انکم یقینا تاسو قوم منکرون، قوم ناشنا هغه وته ناشنا نه یو. قالو دوی ورته وی بل جئناک، بلکې مونږ راغلیو تا ته بما پاغش سرا کانو چې استاد قوم دی فی پاغی کی یمترون شک کون کی عذاب. واتیناک بالحق، مونږ راغلیو تا ته په حق سرا و انا لصادقون، یقینا مونږ رښتونیو په خپل خبره کې. فاسر بیالک فبوز خپل کور والا بقطع من الليل، په یو حصہ کې د شپې وتبع او تزاد بارهم د دوی نرستا ولا يلتفت او شات د نګوري منکم استاسنا احد هیڅوک چې دیغه لویا هولناکی او خطرات دیونه ویني، ځکه د عذاب الهی لیدل تاسترګ نشي برداشت کول. وامدو او زه حیث تؤمرون، کمزه چې تاسو ته حکم کړی شوی دی شام ته یا مصر ته. وقضینا منگا حکم کو الیه دتا ذالک الامراد دے خبری ان ندابرها اولائی، یقینا جرل دے خلقو یا آخر دے خلقو ازیل دوی مقطون کٹکر لیکی گی با مصبحین پا وقت صبح کے. وجاء اهل المدینة راغل الخار والا صدوم والا یستبشرون خوشال دل قالا غوی انا اولائی یقینا داخل ضیف زمام المان دی فلا تفتحون، پس مرسوا کوي ما. واتقوا الله، ويريږي د الله تعالی نه. ولا تخزون، او مشرموي ما. قالوا دوی اولم ننهك عن العالمين، اي موږ نه من کړه ته د امداد د ټولي دنیا نه. قال غوي هؤلاء دا خلق دان چې دی بنا دی لونه زما دی لونه د قوم زما دی ان کنتم فارن کړي تاسو د دوی سره نکاح کوونکی. لعمرک عمر د ډیر شاینهم یقینا دوی لفی سکرتهم یعمون، پخپل نشګړاند روان دي. فاخذتهم الصيحه مشرقين، فسوني ولدوی له چغې د جبرئیل علیہ السلام په وخت د اشراق کې. فجعلنا نو ګرځول مونږه عالیه لپاسه طرف د دې کلی سافله لاندې طرف، وام لپاسه طرف نو لاندې وام ترنا مونږه اور علیهم پدوی حجارتن کانی من سجیل چې پخکړ شوی په اور د جهنم کې.
ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخا نشانات دي للمتوسمین لپاره د عبرت غستونکو لپاره د فکر کوونکو وانه یقینا دا کلی د قوم د لوط علیہ السلام لبی سبیل مقیم خامخا پنیغه لار باندې دي لبی سبیل مقیم ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لآیت للمؤمنین خامخا نخذل لپاره د مؤمنانو وان کان اصحاب الایکه للظالمین یقینا خامخا خاو سیدن کې د بند ظالمان ایکه د شعیب علیہ السلام قوم دي اصحاب الایکه قوم شعیب والایکه الغیظه ایکه ګڼ ځنګل ته وای الشجر الکثیر زیات ونی خامخا ظالمانو فانتقمنا فسمون بدل واغستو منهم ددوینا وانهما یقینا دواړه خارون لبی امام مبین پنه غلار باندې دي پخکار لار باندې دي ولقد كذب خامخا یقینا نسبت د دروغ کړي اصحاب الحجر اوسیدونکو د غټي المرسلین پیغمبرانو ته د صالح علیہ السلام قوم دي واتیناهم آیاتنا ما ورکړو دوی ته خپل آیاتنا خپل نخه فکانو دوی شول عنها داغینا موردین مخگر زون کې وکانو دوی ينحتون من الجبال بيوتا آمنين چې دوی تراشل من الجبال پغرونو کې بيوتن کورنا آمنين پامن باندې فاخذتهم الصيحه فسكنوا والدوی لرچغه د جبريل عليه السلام مصبحين په وخت سبا کې فما اغنا عنهم فسبکار را نغلل د دوی ماغه شیکانو یکسبون چې دوی کول وما خلقنا السماوات یوم ندی پیدا کړی اسمانونه والارض وزمکه وما وغت بینهما چې پمن درې دواړو کې دی الا بالحق الا لاظهار الحق مگر لپاره د اظهار حق لپاره مگر په سچا په حق پر اختیار وان الساعه یقینا قیامت لاتیه خامخرات لنکه فصفح الصفح الجمیل فست صبر کوا در گذر خاستا ان ربک یقینا استرب هو الخلاق العلیم ما پیدا کون کې ډیر پیدا کون کې ډیر عالم دی ولقد اتینا یو خالق دی یو خلاق دی خلاق معنی ډیر زیات پیدا مبالغه سره ولقد اتیناک وخامخ یقینا موږ درکړې دیتا ته سبع و آیتنا من المثانی مکرر والقران العظیم درکړې دې موږ ته قران عظیم و آیتنا مکرر و آیتنا من المثانی چې بار بار ریپیټ کیږي بار بار ویل کیږي مطلب سورته فاتحه ته مراد ده ته دې المثانی ته دغه ویل شي وظیفه خلک بار بار وایي کړه خو د دم کولو طریقه په سورته فاتحه باندې دا چې امین به ور سره نه وي ولد ضالین پوری به وي و پیری وایا او ټیم یو بس ټیک ټاک دم کې او ځان ته نه دم کینو لکه 749 پیری بیا سورته فاتحه ویل غواړي دا په ټیم لګي بهر حال الحمدلله ولد ضالین پوری امین چې د ور سره وي نو د سره بیماری سی واقعي امین به ور سره نه وي ولد ضالین پوری به او پس داغه بچ دی نو هغه سړی یا سر درد دی یا ماشوم جاړي یا ارس چي دي هغه بیا دمه نو الله پاک فرمایي دا مکرر ده دا بار بار ویل کیږي سورته فاتحه او دا د قران کریم نچوړ او د قران کریم خلاصوم ده مکرر ده والقران العظیم او درکړه د مونږ ته قران عظیم لا تمدن تموک دوا تمغړو عینې کاسترګ خپلې تمغرزو سترګ خپلې اله ما غستا متانا چې مونږ فائدہ ورکړې دا به پاغه سره ازواجن قسمونو خلقو ته د دوینا منهم د دوینا یا ازواجن قسم اشیاء می ورکړې دي منهم دوی ته کافر ہوتا ولا تحزنوا تمغم جن کې علیهم په دوی باندې وخفض جناحک او خکته خپل وزر للمؤمنین مسلمانانو ته گزاره کو د دوی سره نرم رویه استعمال کا
وقلو تو وای نبی علیہ السلام انی یقینا انا النذیر المبین زیرون کم خکارا کما انزلنا علی المقتسمین لکسنگ چمون نازل کرے تے عذاب المقتسمین پا تقسیمون کو کفار باندے وہ تقسیمون کو کفار باندے څه شی تقسیم کړی دی آسمانی کتابونه مختلف ټوکړې او حصے د هغې نه جوړې کړي دي تجعلونه قراطیس تاسو هغه وګرځو قراطیسا په حصو کې ها تبدونها وتخفون كثيرا لږ تاسو ښکارک او ډېر تاسو پټ کو نو حصو کې ګرځول دا مطلب دی چې په څو باندې عمل کو یا چې کم د خپل مرزه مطابق دي نو هغه واغستل او چې کم د مرزه خلاف دي نو هغه پرې خوتل قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ګورجی چا نازل کړی دی هغه کتاب چې موسی علی السلام راوړو هدایت دی ورنا ده تاسو وګرځو په حصو کې تاسو لک ښکارا کو ډیر پټ ګورجی المقتسمین تقسیمون کی د آسمانی کتاب الذين غكسان جعلوا القرآن عضين جوه ګرځو قرآن ټوټه ټوکړه حصے فوربک فالزمان قسم استا پر باندې لنسألنهم اجمعين زبتا پوسکم د دوینه د ټولو اما كانوا يعملون داغي چې دوی وکون کې فصدع بما تؤمر فصفا بیان کاغه جدا د حکم کړی شوی دی واعرض عن المشركين مخواړه د مشرکانو نام واتبع ما اوحي اليك من ربك واعرض عن المشركين مخواړه د مشرکانو نام ان یقینا مونږه کفیناکا پوره استاد پارا المستهزئین د ټوکو کون کنال قبل ذکر الله تعالی فرمایي فسيكفيكهم الله استاد پارا الله کافی دی الذين غسان يجعلون جگر زوی مع الله اذا الله تعالی سره الهنا خرب المعبود فسوف يعلمون فزرد چې دوی پوي شي ولقد نعلم خامخ یقینا مونږه پويګو انك يقينا يضيق صدرك تنگيږي زړستا بما يقولون د دوی پر خبرو باندې فسبحوا تسبيح وایا بحمد ربك په تعریف د خپل رب سره وکم من الساجدين او شد سجده کوونکو نه وعبد ربك حتى ياتيك اليقين او بندگی کو د خپل رب تر دې پوری چې راشي تا ته یقیني شي چې هغه مرګ دی